اختر دویم ورځ دا او نن چې د واسا ټیم او د دې حلقې ام پی فضل حکیم سے خپل راوتی دي ګرځي په بازارونو کې چې کم د واسا طرف نه دغه یو هغه دا ویلو چې موږ به صفائی دغه مهم چې د جاری ساتو نن د اختر دویم ورځ د ګرځي په بازارونو کې سروې کوي چې د صفائی دغه نظام څنګه روان دی. ام پی فضل حکیم سے سره ولاړ دي د سره خبره کولو صاحب پرسلب چیئرمین شهزاد عالم سے موجود دی او واسا سی او سے موجود دي سره خبرې کو ډیر مننه. ام پی سے د وخت را کولو دا ته د اختر دویم ورځ د خلکو ته په دغه دویم ورځې په حواله باندې څه پیغام ورکول غواړئ او تاسو بازارونه د دې پی کې 5 خصن کوسی به هم کتلي د صفائی لحاظ سره چې څنګه واسا والا وینا کړو چې یاره موږ به سواد چې مکمل صفا ساتو. تاسو نن په خپل ویزیټ کو هغې راته ووایئ. شکریه ډېره مهرباني. زه خو اولنی زه د خپل ټول ډسټرکټ سوات ملکن ډویژن ټول کې پی څومره پښتانه مسافرونه چې دي هغو ته د اختر مبارکي ورکوم او د الله نه امید لرم چې هغه بخیري او خدای پاک دې عزت ساتي. او د واسا په باره کې تاسو خبره وکړه. واسا خو یو محکمه ده 2017 کې الحمدلله زموږ پی ټی آی ګورنمنټ او خصوصا زما ډېر خواهش و چې دا محکمه موږ جوړه کړه د پالیسۍ تحت د لاندې د چیئرمین موږ اختیار واخیستو دا موږ کفتي جوړه کړه زموږ د ګورنمنټ کیفي ګورنمنټ په دغه کې کار کوي او هغې سره سره چونکې زه د پی کې 5 ام پی ایم یم د دې سی ټي ام پی ایم نو په ما باندې د خپل قوم د خپلو خلکو حق دی په پرس که زه نن هر څه وده چې زما سره ده اولنۍ زه د دې حلقې ام پی ایم نو زه به د خلکو احترام او عزت ساتم ځکه چې په ما باندې دوی احسان کړی. د هغې سره موږ د اختر نه مخکې یو میټینګ وکړو د ډیډک میټینګ موږ وکړو. په ډیډک په میټینګ کې بلکې دا ټول کې پی زموږ د چیف منسټر هدایت دي چې ټول کې پی صفائی ده چونکې زه خپل لوکل خبر وکړم. سی او صاحب ته ما هدایت وکړو چې یاره تاسو به 3 ورځې چوټي نه کوئ د اختر اولنۍ دویمه درېیمه ورځ باندې څومره ورکران چې دي دا به مي او د هغې سره سره او یا اتیا ورکران په دې 3 ورځو نور هم ونیسئ هغو ته ډبل پیسې ورکوئ خو چې یاره زما قوم ته زما عوامو ته تکلیف نه وي دا سمیل چې کوم دی دا هغو خراب نه کړي. هغې وجه دا ده پشکال دی ګرمي ده تکلیف ته ګنټه 2 غنټو کې غوښې مسخه کېږي نو غن خو خامخا ګندي هغه ډېر زیات خراب سمیل کوي. د دې سره موږ ډیوټي لګولې 300-400 ډبلیو سی سی ورکرانو د هغې بل لپاسه موږ په هر دغه کې سپروایزر دي د هغې سره موږ بیا 188 سپاټس موږ مطلب فاینل کړي دي. هغه سپاټس ته موږ دا ریکویسټ کړی خپل قوم ته چې تاسو د کورونو څومره ګن وباسئ تاسو په لارو کوڅو کې مه ګزارئ هغه سپاټس ته راوړئ او زموږ ورکران د ډبلیو سی سی به ځي او اوچتئ او ډهني او ته موږ رین پانی ما چولي زموږ سره کومه مشینري ده هغه ته موږ اویلیبل کړي ده او هغه ځي او هغه ګن هغې ته اچوي او هغه ضایع کوي. د هغې سره موږ اپریټران چونکې اپریټران هم په آفس کې کېنولي دي 1334 نمبر دی موږ هغه خلکو ته هم وایو چې چېرته ته څوک رسېدلی نه وي داسې یو ځای چې هغه لږ لرې ځای اوچت ځای په غر کې او هغه څوک رسېدلی نه وي نو هغه موږ ته هغو ته هم دا ریکویسټ کړی چې تاسو په 1334 باندې دغه وکئ دا فون کوئ او نو هغه ورکران هغه سپروایزر به ډایرکټ رسي او هغه به اوچتئ او ګن به راکوي. نو دا زه په خپله ټایم کې د واسا څومره کسان دي چې هغه لګیا ده او تاسو ویلو 128 یونټو کې تاسو مینګورہ تقسیم کړي ده نو څونه سټاف دی څونه کسان دي سی او صاحب هم په خپله باندې ولاړ دی چې هغو لګیا دي کارونه کوي او د مینګورې ښار نه دا ګندونه او دا اوچتوي. 200 کسان زموږ سره دي په خپل نوکران دي د ګورنمنټ او د دې سره د 50 نه پلس د 100 خواوشا موږ دا 3 ورځو لپاره ارینجمنټ دی دا کړی دی هغو ته موږ ډبله تنخوا ورکوو غریب خلک دی نو هغو سره موږ ټچ کړي سپروایزران دي موږ خپله کیپیسټي چې څومره دي زه ګوره په خپله راوتی یم نن چې زه راوتی یم سی او صاحب را سره دی نور هغه افسران را سره دي که زه په خپله وده په سیټ ته ناست زما په خیال چې دا یو حقیقت خبره دنیا حکومتونه شوي دي بیا به افسران هم نه افسران د اختر په ورځ باندې په دویمه ورځ کار کوي چېرته هم مدیر هغو کار نه کوي د هغوی چوټۍ ټایم دی خو د هغې وجود باندې موږ په خپله ګرځم چې زه ګرځم نو هغه زما سره لګیاري ګرځي. سی او صاحب دا ووایي چې په دې ټایم کې به مینګورې ښار په کم ځایونو کې ستاسو کارونه او دا شروع بسم الله الرحمن الرحیم. تھینک یو. نن چې زموږ کوم کار و بیګا چې کوم زموږ ایریا پاتې شوی پای کې عثمان آباد یو معمولي غونډه ځای پاتې شوی هغه څه په رنګماله کې و نو خو خیر سهار وختي هغه صفا شوی دی. اوس مونږ ښار کې ګورو نو داسې خاص ځای پاتې نه ډېر یکا دوکا یا چې کوم ان ایکسیسیبل ایریاز دي هغې کې دا کېدای شي لکه اکرم ماله کې ډېر برف وړی دی هلته کې څوک رسي نه نو هغې ته مونږ دا ویلي چې
خپل تاسو انټیمیشن مونږ ته وکړئ چې که فرض که تاسو ته ځای پاتې چې مونږ سړي درو لیږو هغه به یو دوه کسه باندې کېږي ځکه چې پوړې دي هغې کې ګاډۍ هم نه چلېږي مونږ ګڼ کسان به لیږو خو که چا مونږ ته ووایي هغې دپاره مونږ خپل اپریټران کې یو چې 1334 نمبر دی چې چا ته تکلیف یادې وي خو نن چې کوم مونږ ښار ګورو نو ښار کې داسې څه نشته ریګولر چې کوم سالډ ویسټ دی نه علاوه د چې کوم د قربانۍ هغه نشته نو ډېر مهرباني ډېر مننه کتونکو دا سی او واسا او ایم پی ایف لګیم خبرې تاسو اورېدې او دوی دغه عهد کړی چې دا اختر چې موږ مینګورہ ښار خصوصا صفا ساتو او دغه شنه کې نن پرون هم تاسو به کتلي ځای په ځای باندې د واسا اهلکار چې کوم دي هغې راوتي د صفائی دغه مهم روان ساتلو نن دوی په خپله راوتي دي او د بازار سر ورکوي تر دې مخکې خپل قربان مراد علي خان اجازت ورکړي د الله پاک